هارون الرشید بادشاه دی صاحب هارون الرشید او د ښځه زبیده او ډېره نیکه ښځه ده او د دواړو ښځو خاوند یو بل سره انتهایي خوشګوار تعلقات دي نو د ښځې سره په شپې ګپ شپ لګو نو د ښځې سره به ډېر ازادي نه کې دا قانون دی ښځو سره به په طریقه ژوند تېری مدرسة البنات والا کسانو ته هم ویم چې زنانو سره په طریقه ژوند تېری او تاسو ته هم ویم نه به ډېر ازادي کې ولې ښځه خو نبي علیه السلام ناقص العقل او ناقص الدین ورته ویلی دی عقل او دین یې ناقص دي نو که ازادۍ ته دې راوسته بیا به ورسره ژوند تېر نه کې ازادي به نه کې او داسې تندې به هم ورته نه راتریو کې په محبت به ورسره خپل ژوند تېری ښکلی جان چې ډېر ازادي دې وکړم د کار ځان له وکړ او چې ډېر دې د ځان نه سوړ باچا جوړ کړه که نه سوړ باچا نو هم دې ژوند ګران دی او ژوند دوه یاران یو بل سره ناست وو مونه بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي ماړه سم ښکلې تقریر به یې کوو یاره داسې ترسکونې خبرې به یې کولې ترسکونې داسې ده که نه ده خبرې به د هر چا یو خپل مزاجي که نه یار ګل سره چې ازغین هم خوند نه کوي ټکونه به یې ورکول خلکو له نو دوه یاران ناستو نه یو وایي چې زما خو ښځه داسې ما نه یېرېږي چې کور ته ننوځم که نه نو سترګې ښکته کړي بل وایي والله مونږ خو ته ګازر هم نه ښکارو مونږ خو چې ورشو سترګې را باندې راوباسي وایي دا تا هغه فارموله نه ده استعمال کړې چې کومه ما استعمال کړه وایي څه فارموله ده وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې نو چې ورغلم نو کوتک مې راواغېست نو پیشو مې نه واله غاړې مورګې مې والې او پیشو ټوپونه وال لاګاره مې پیشو له لاره ورکړه ووته بس ښځه اقه یېرېدلې چې سړی غوسهناک دی اوس هم یېرېږي نو د بل یارم د شپې پیشو یوړه او کوټه کې بنده کړه او چې څنګه ورننوت چوکۍ ته یې ګوتې کړې اوس پیشو یو خوا ټوپونه و دې پې چغې راوباسي بل خوا ښځه ورته په ارام کښېنه د پیشو د والو شپه دې تېره ده مونږ پېژندلی شنه نو ښځو سره به ازادي به نه کوې بس دا د شریعت مسله درته ویم ښځو سره ازادي به بلکل نه کوې او ښځه دې هم خاوند سره ازادي نه کوي د خاوند به قدر کوي عزت او احترام به کوي ازادي به دواړه یو بل سره نه کوي او ډېر هسې پرش مرش به کوي ګورې پرش پېژنې که نه دا چې بعد ګوره مار چې پرش مرش کوي که نه نو خلک ته یېرېږي او چې بنده چک ورکړي څوک یې مړ کړي ختم شي او دا هر یو دي نو پرش مرش به کوي او ډېر به ازادي هم نه کوي او په طریقه به ژوند تېری اړه به ګټې د ښځې په څه به ګټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرما دی عایشه بیبي سره جام دی اوبس کی حضور پاک ورته فرمایي وی عایشه چې تو بوس کې باقي مال راوړه الله رسوله قربان مخکې به تاسو څکئ بیا به زه څکم وی نه عایشې جام ستا لاس کې دی ته زما نه زیاته تږې ته مخکې وڅکه زه به بیا وڅکم رښتیا ووایې زموږ نه به ښځه مخکې اوبه وڅکي هوایه که نه څکې شي نه سوال نه پیدا کوي چې ته ښځې ته وایې اوبه هغې سره لاس کړي او هغې ورېږه زه څکم بیا در وړم ماشاءالله ای ته څښا شونډې دې نیولې مردارې ته د ما مور شوې مخکې اوبس کې څه چل شو ښځه کې څه چل دی ښځه ستا خدمت نه کوي د ښځې خیال به ساتې په دې وسله ګډلې کېږي چې عایشې بیبي اوبه وڅکلې رسول الله مبارک له جام راوړه نو حضور پاک ته تپوس وکړي عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی د الله رسول په دغه ځای پرتې وې قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلو شونډې کېښودې اوبې وڅکلې انسان کا دل زړه په دې به ګټې دل جیتنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے دل جیتو والو باندھے نا مار پٹائی سے کسی کی دل نہیں جیت سکتے لو پسے گٹے آیا پا محبت رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وی تاسو که خسڑے سوک دے خسڑے چی خپل کور خز بچو سر خی او ایزا پا تاسو ټولو که دا خز بچو سر خیب خکل جون بی بی سر تیرے ازادی بنکے ډېر ازادي او داسې به هم نه کوي چې کور ته راننوځې نو ازمرې دې د برېتو نیولي داسې به هم نه کوي انبساط خو ډېر نه ښکلی ژوند ښځې سره سلام السلام علیکم ورحمت الله ما یو ځل وینو ما ته یو سړی په تقریر کې وي خلکه په ښځه به اوس مونږ سلام اچو مې ولې د اینده ورسه سلام به نه اچې
قسم دی یو ځل مې په ترجمه کې وی مې تاسو چې جنت ته ځئ تاسو له به خدای پاک حورم درکړي او د خپلې بیبیانې به هم د سره وي. والله یو سړي راله آواز راکړه زما ډېر ښه دوست دی نیک سړی م دی ما ته وی مولوي صاحب دا بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو. مې دا به هلته بلاګانې نه دا به د جنت د حورو سردارانې وي. دا به د جنت د حورو سردارانې به وي. څنګه پې خوشحاله شوې بشیر جان خو له دې غمه خلاص دی. دې ما ته کله کله وي ما له ښځه غواړه. مې زه خو خدای نه یم ولې تا له ښځه ټوله ورځ به دې ښځه ما ته خیرې کوي چې دا په کومه دمدمه دې وراچولې. زه لیونی یم مې تا له بس یوه ښځه الله ساتلې ده او یو نه د ډېرې دی او په جنت کې دي. او زه له ځانه خبرې قطعا نه کوم. حضور پاک فرمایي وی من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېستې سترګې او د پې صبر وکړو دله به د دې په عوض کې جنت ورکړو. نو دی خو مداح د رسول الله مبارک به مونږ خو ډېر ګران دی کله کله لتې متې وایي او به مونږ ډېر ګران دی او ډېر محبتي دی الحمدلله او د رسول الله مبارک مدح وایي. مداحین مې خوښي ثناخوانان مې خوښي. ښه نو همارونو خبره مې دې پورې کوله چې ښځې سره به څنګه ژوند تېری نه به ډېره سختي کې نه به ډېره ازادي کې. دا د ښځو سره ژوند دی او ښځې به قدر او احترام به ستا قدر او احترام کوي. کور کې به خوشحاله ژوند مزېدار تېرېږي. او دا کله دې ښځو ته مدرسۍ ته یې راولېږې د مولانا انور شاه صاحب کور والا اهلیه محترمه دلته ورته درس کې راولېږې خپلې خویندې خپلې میندې او خپلې لوڼه چې دین ورته وښایي چې دین زده کړي. ښځه به د خاوند حق وپېژني د سخر خواښې حق به وپېژني د بچو د لویولو د بچو حق به وپېژني. دا ضروري څیزونه دي. بهر کې زما ورونو نو زبیده خو ډېره هوښیاره وه خوښه یې م وه ډېره زیاته یې خوښه وه. نو دواړو یو ځل یو بل سره دغه کولې دا څه ورته وایي ښځو متعلق ته د دا مسله کوم چې ښځه به سړو سره خبرې په ټیلیفون نه کوي. ښه نه به کوي او که کوي نو تیز اواز سره به کوي غصې سره. دا ګورې حدیث دی ښځه چې څوک بار اواز ورکړي چې فلانکې شته نو دې به دا وایي نشته تیز اواز به کوي. په ټیلیفون اوچته میله وشي چېره دا او ټیلیفون تا نه کور پاتې موبایل او تا ته هغې ښځې ته وایي پلانکې شته دا وایي نشته داسې به وکړي. کله به راځي څه خبرې داسې بدماشۍ غوندې اواز بس سړی به ویرېږي چې دویمه نه ده پکار چې خطرناک سته چې خطرناک است دویمه مه کوه. او که دی دا ورته دی ورته وایي پلانکې کور شته او دا ورته وایي ها رورې څوک یې داسې که نه نرمې خبرې نو دا غړه کې خارخ پیدا شي. نو هم خبرې اوږدې کړي خبرې پسې خبره یادېږي د دې جهانګیر بادشاه ښځه وه څه نوم یې ملکه جهانګیر بادشاه هغه نور جهان. نو نور جهان یې وینځه وینځه دی وینځه وه کور کې خو وینځه اوړي راوړي خدمت کوي جارو وایي ډوډۍ موډۍ راوړي اس پر وی پرې ساتله وینځه وه. نو یو ځل د جهانګیر بار ته نو دوه کمترې وې ورسره نو کمترې د نور جهان له ورکړې دي وینځې له ښه کوړېده راوړېده اس پر وی پې نه وه وی دا کمترې ونیسه زه راځم قیمتي کمترې وې. چې جهانګیر بادشاه راغی د دې غریب نه یو کمتره خلاصه شوې وه او قیمتي کمتره وه چې رالې ویره ما لا کمترې راکړه یو ورسره وه وی بله څه شوه وی والوته دې ورته غوسه شو وی څنګه والوته نو دې ورته دا بله داسې پرېښودی وی داسې والوته بله هم لاړه خو چې هغې ورته کوم انداز باندې دا دویمه پرېښوده که نه کومه موسکۍ ورسره وکړه او مخ یې ورسره سټ کوک کو او لاس یې کوک کو دا وجود یې کوک کو یو ادی وکړه نو بس جهانګیر وی چې په خدای دې بیخ د کمترې وباسي ستا نه ښه کمتره به لکم بس ازاد یې کړه او نکۍ پې وتړله او خاتون اول یې ته جوړه کړه. دا د ښځې مسایل درته ویم نو ښځه به له سړو مخکې خندا مسکا سټ او لاس اړول لاړول دا به نه کوي. فیطمع الذي فی قلوبه مرض قرآن شریف کې الله وایي بیا چې د چاړه کې مرض پروت دی د هغه په زړه کې کخ کخ پیدا شي ګناه به شي دا به بالکل قطعا به نه کوي. به هر کیف نو د زبیده او د هارون الرشید یو بل سره په کوټه کې دننه ګپ شپ د شپې لګاو نو دا هر زبیدې د خولې نه ورته یو ټکي ووت خطرناک ورته یې ویې ته خو دوزخي یې بس پوه نه شوه خولې نه یې ووتل. هارون الرشید ورته وایي زه دوزخي یم وایي که زه دوزخي یم ته به ما په درېو طلاقو طلاقې هغې د خولې نه هم خبره ووته او ردم ووتل
اوهو بس ښځه په جړا شوه دا دې څه هارون الرشید وی ستا د لاسه وشو شپه په جړا او په انګولا تېره شوه چې سار شو هارون الرشید خو ټول قاضیان قاضي ابو یوسف غوندې خلک دی او لوی لوی غرونه د علم دی راغونډ کله میټینګ نه غواړی مسله پیښه ده وی دغسې مسله پیښه ده ما ته ښځې وي دوزخي ما وي که دوزخي په دریو طلاقو طلاق د دې مسلې حل بسي ټول مولیان حیران دي وی دا به خدای ته پته لګي ته دوزخي او کنې موږ ته څه پته لګي که ته دوزخي ښځه په دریو طلاقو طلاقه ده او که ته دوزخي نه جنتي ښځه نه را طلاقه نو موږ دې سره څوک دوزخي خو د لوح محفوظ نه به پته لګي الله نه به پته لګي موږ ته دې نه څه پته لګي رسول الله مبارک فرمایي بعد یو انسان تا ته مخامخ به ګناهګار ښکاري د خدای په نسبت به جنت والی یو سړی به تا ته جنتي ښکاري د خدای په نسبت دوزخي خاتمې له اعتبار صاحب دنیا مفتیان سوچ کې پراته دي چا سره جواب نشتا امام شافعي محمد ابن ادریس نوم دی هغه وی لکه څه چل دی دا ګونګوسي شروع دی وی دا خو ټول پلارو کوڅو کې باس دی هارون الرشید او د ښځې دا مسله پیښه ده وی دی جواب خو ما سره شته او دې وخت کې لا طالب دی طالب لا فارغ شوی هم نه دی وی تا سره شته وی یو بادشاه ته اطلاع ورسېده وی راولې دغه طالب دی راوغوښته بادشاه په تخت ناست و امام شافعي لاندې ودرېده ورته وی بچې تا سره زما د مسلې حل شته وی یو صاحب وی وایه څه بهنګل دی وی صاحب دا چېرته کېږي ته په تخت ناست او د لاندې ناست یم او ته تپوس کې زه جواب در کوم دا خو د علم سپکاوی دی ته به لاندې کوشې بیبي به دې م راولې پرده کې زه به په تخت کښېنم ته به د مسلې تپوس وکړې زه به جواب در کړم بیا به زه کوشم خپل تخت یې سنبالاوه وګوره د علم قدر دا دی تاسو ته هم دا ویم د علماو به قدر کوئ احترام به کوئ ښه د عالم قدر د دین قدر دی ځکه دین دې ته رسئ او د دین قدر د الله او د رسول قدر دی او مدرسې د دې قدر به کوو ښه نو تا به خدای ښه ساتي او که عالم ته او قاري او حافظ ته دې په سپک نظر وکتل دنیا دې م غرق ده او آخر دې م غرق شافعي صاحب ورته وی داسې هغه وی او خیار وی صاحب ټیک راخېږه او زما علم سپکاوی د لاندې ولاړ ته په تخت ناست یې ما نه تپوسونه کې نو دې راکوز که هارون الرشید او زبیده م راوست او دې تخت ته اوس طالب جان وخت کېناست او لوی فقها او علما اوس ناست دي وی صاحب مسلې جواب وی مسله راته ووایه وی مسله دا وه چې دا ښځه مې دا مو دې دا سره روان شو په کور کې دی ما ته وی ته دوزخي انت جهنمیون ما وی که زه دوزخي یم ته به ما په دریو طلاقو طلاق اوس مسلې حل امام شافعي ورته وی هارون الرشید بادشاه سلامت تا چې ته د خدای د یارې نه جړلې دي هغه وی چې دا خبره خو د کولو نه ده ریا کې راځي خو چې د مسلې د بنیادي درته به ویم زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه څه اوښکې د ما نه وچېږي زه یم یا الله لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی الله د قیامت پر ورځ به ته د دې تپوس کې زه به څه جواب درکوم رسول الله مبارک فرمای وی د دوکباز سړي جنډه به د شاته لنډې سره د قیامت پر ورځ لګېدلې وی او په دې به پېژندل کېږي چې دا دغه دی دوکباز او د بادشاه دوکباز بادشاه نه غټه جنډه وه د بل چا نه د ډېره لویه دوکه کړې نو زه هره شپه جاړم یا خدایه لوی رعیت تې را په غاړه کړی دی پروردګاره دا تاله به څه جواب در کوم څه جواب هره شپه جاړم وی زه ښځه نه را طلاقه بس هغه ځای نه علما ورودانګل وی د دې څه مطلب د خدای نه یره شته جاړې او ښځه نه را طلاق کوم ځای نه دې مسله وویسته طالب جانه وی د قرآن شریف نه قرآن څه وی قرآن وی ولمن خاف مقام ربه جنتان چې چا زړه کې د خدای یره پرته ده جنتي دی زړه کې د خدای یره پرته ده څه دی لکه جنتي دی دې وخت کې د زړه کې د خدای یره پرته ده جنتي دی مستقبل خبره دی نه کوي د وی که زه جنتي منو ښځه نه را طلاقه دوزخي م نو طلاقه ده نو دې وخت کې د خدای یره پرته ده ښځه نه را طلاقه زمارو بنیاد دا دی لکه د خدای یره د کامیابی دلیل دی دامیابی دلیل